تر کومې پورې شیر اکبر خان یې نه د سیاست نوم وانخلی چې به وایي چې کوګا ته کومه لار وتې ده هغه به وایي چې په دې کوڅه باندې لړ شه نو روډ ته به یې کوڅه وي د هغې نه شیر اکبر خان موټروی جوړه کړه خبره راوالو د سیاست دی څوک د دروغو سیاست کی او څوک د رښتیاو سیاست کی موږ له خدای پاک په بونیر کې داسې د سیاست یو مشر راکړی دی چې هغه په بونیر کې خپل یو نوم پیدا کړی دی د هغې نه مخکې د هغه والد صاحب څومره کارونه چې کړي دي یو کار به تاسو ته موږ نن وایو ځکه چې اخره کې اکثر خلک وي دې څه کړي دي د سیاستو کم مشر چې دی د بونیرو زه نور مشرانو ته وایم چې ځانه په کلاره کښېنئ چې تر کومې پورې شیر اکبر خان یې نه د سیاست نوم وانخلی 35 سال بعد چې کم دی موږ واړه رالوي شو او موږ د سورا د ګارې او د ناوګۍ د کوګا کم روډ چې دی دا به موږ چې په دې طرف تلو نو هغه بله چې زموږ یو مشر خبره کولی وي چې به وایي چې کوګا ته کومه لار وتې ده هغه به وایي چې په دې کوڅه باندې لړ شه نو روډ ته به یې کوڅه وي د هغې نه شیر اکبر خان موټروی جوړه کړه الان کې که تاسو وګورئ نو د مینې سره دا پڼني د روډونو دا هغه راوړي دي او هغه سره دا احساس و چې په چمله مندڼ کې دې روډونو ته چې هغه وکتلو نو زموږ سره سردار حسین بابک هغه هم نر دی خو د کم وخت نه هغه ناست دی 3-4 پیرې هغه هم وګټله نو ته چې د جنګلې نه راځې نو ستا خو خپل روډونه خراب دي خو د الیکشن کم اوټ چې کم دی نو هغه خو ټول ته په مندړ کې اخلې نو بیا دې روډونو ته چې ته وګورې نو دا ستا نه ولې خراب پاتې شوي دي نو هغه شیر اکبر خان د کمیشن په پیسو باندې د سوره او د ګارې د کوګا روډونه وکړله دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده دې چې کومه ده نو موږ ته به چا وي اختر را روان دی یاره تاسو د وابډا سره خبره وکړئ کنې دا غوښې به موږ ته څښا کېږي الان کې هغه برکتي غوښې دي شیر اکبر خان ولګېدو او پیډر یې ماضي ته دغه کو او زموږ بجلي دومره تیزه شوه چې زموږ په کور کې ما اوس هم سټپلیزر کوز کړی دی او یقین ویني چې په 50 کاله کې بیا مو لګومه دا زموږ د مشرانو برکت دی هغې سیاست کړلی خو په صحیح طریقې کړلی او سیاست یې کړلی داسې سیاست یې کړلی چې هر در ورته ځان رسولی او د غریب پوښتنه هم کړله او که هغه مالدار دی هغه ته هم ځان رسولی خپله وروري ورسره کړله که څه شي ورکړلی نو دی ورته ویلي چې زه در درکوم که ووټ نه راکوې مه راکوه نو شیر اکبر خان یو پاک سړی دی د هغې کورنۍ پاکه ده ما تاسو ته ویلي چې کم از کم غله بني او د بونیر کې د سیاست نوم څوک نه دي تاسو ته ما وویې چې شیر اکبر خان تر کومې پورې ژوندی دی لکه موږ سره دې په مندڼ کې دا تقریبا 2-2.5-300 شمولیت وشلو الان کې د کیسر علي باچا موږ سره شمولیت کړی دی د دې د لارو مسلې دي د دې د بجلۍ مسلې دي خو کله چې د شیر اکبر خان لار ډک شو نو انشاءالله لومبی کار به د ده کېږي وروسته به د نورو خلکو کېږي بیا د نامدار خلکو دا واورئ چې شیر اکبر خان سیاست کړلی خو په رښتیا یې کړلی او صحیح کړلی او کوم سړي چې صحیح سیاست وکړو نه هغه عبادت دی نور وګورئ دنیا ممبران دي غلي دي تاسو د هغې بینکونه وګورئ د هغې سټیټمنټ چک کړئ د هغې ته وګوره دنیا چې ځمکې هم اخیستې دي واحد یو شیر اکبر خان دی چې ده به کرپ نه یې کړی او سغلا به یې نه یې کړی مونږ که ورته ټلیفون کړلی لکه په اسمبلی کې هم ناست یم دی ویلي یو 2 منټه صبر وکړه په اسمبلی کې هم یا په یو میټینګ کې ناست یم مونږ ته د داسې نر لیډر ضرورت دی چې د هر ورکر موبایل اوچتي او واپس وکړو ټلیفون کې تا ته څه مسله خو نشته مونږ ته د داسې نر لیډر ضرورت دی او که دا پارټي بدله کړله نو ولې بدله کړله هغه له ټیکټ نه ورکړې هغه دا ټیکټ چې کوم و ګوره هغه دړه سټینټونه لګولي وو او دړه مسله ورته وه او بیمار و او چې کله عمران خان هغه واقعه وه نو هغه هلته کې په فوټپات باندې ډوډۍ خوړله هغه ویډیوګانې مونږ کتلي مونږ ورسره مو هغه دې ته نه دي کتلي هغه وي هله به ځمه چې ډېر آزاد شي هغه ټیکټ و چې هغه یې عمران خان له ورکړو او بیا به خلکو مبارکۍ هغسې ډزې پې کولې نو مونږ سرونه کته کړي وو چې دا هغه قرباني کړې وه شیر اکبر خانو او ټیکټ یې را نه وړو نو موږ وایو چې اوس پسې چل کېږي نو خدای دې خوشحاله کړي پرویز خټک صاحب پښتون سړی دی هغه ورته وایي دا ټیکټ بدله زه راوړم او هغه ټیکټ یې د هغه نه په زور واخیستو او دې بونیر ته یې راوړلو که دا پارټي هغه بدله کړې ده
نه سیاست دی په سیاست کې څوک وروسته نه ځي هېڅوک دا نه غواړي چې زه وروسته لاړې که دا پارټي هغه بدله کړله هغه د دې مندڼ او د دې بونیر د عوامو دپاره بدله کړله چې زه به ګیس راولم زه به د بجلۍ مهم پوره کوم او زه به دلته روډونه کومه څومره چې نوکرۍ هم راځي لارې کوڅې هم راځي هر څه چې راځي دا به تاسو د واک اختیار در کومه او تاسو به یې کوئ زما دوستانو مشران ناستې خبرې به کي که موږ ډېرې خبرې وکړو دا داسې مشر دی فخر بونیر بابا یې بونیر یادېږي په بونیر کې واحد دا یو مشر دی شیر اکبر خان او په الیکشن کې به هم وایي چې چا وګټله شیر اکبر خان وګټله او شیر اکبر خان وګټله دا یو اواز به راځي موږ به انشاءالله یو انقلاب راولو او زموږ د پارټۍ منشور دا دی چې موږ به چاته هغه باغونه نه ښیو چې هغه کم شني چې څه پرویز خټک صاحب وي هغه به کومه چا سره د دروغو وعدې نه کوم داسې به شیر اکبر خان هم چا سره د دروغو وعدې نه یې کړې چې صحیح تا ته به یې ویلي راځان له اوسه انکار به یې راته نه یې کړی خو که ورسره نه و نو دا به یې ته هم ویل چې ګورې نشته ما تاسو ته وویې چې واحد دا یو شیر اکبر خان دی انشاءالله کوڅه په کوڅه به ګرځو ور په ور به ګرځو او ځان باندې به شپه یو ورځ کوو او کیسرلي باچا ته هم وایم چې راغلې په دې پارټۍ کې موږ ډېر خوشحاله شو او د نن نه بعد ونښله او دې مندڼ ته ونښله او دغه ته ونښله دومره شمولیتونه وکړه چې دا ټول مندڼې ویني